بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في بيان من يجب حضوره عند الخصومة. نو دا د باب اولنا څلورم فصل له بشپک فصلو کې یاد به تاول فصل کې هم د دعوی صحیح شرایط بیان کړیو، دویم کې هم د مدعی په اعتبار سره اقسام بیان کړیو چې مدعی به څنګه وي، او بهم په دریم فصل کې ور سره څوک به خصم جوړیږي او څوک به نه جوړیږي دا غي بیان کړو. په دې څلورم فصل کې انتهایی مختصر فصل له چې په وخت د دعوه کې با مجلس ته قاضي ته څوک حاضریږي دا غي بیان راته کوي. نو اوري بلکې تقریبا د څومره مسلې ذکر کړي ټول هغه دي چې د مدعا علیه نه علاوه بل کم کس وي هغه مجلس ته حاضر او لازمي دا غي بیان کوي. مدعا علیه خو باسم حاضریږي. نو وی الفصل الرابع في بيان من يجب حضوره عند الخصومة. دا فصل رابع په بیان دا غچا کې دی چې واجب دی حضور داغه د خصومت په وخت کې. ماده نمبر 76 ادعا على منكوحة الغير، کچا د بل په خزه دعوا وکړه چې خزه مې ده، نو د قاضي مجلس ته به خاون هم حاضریږي چې هغه ته انکار وکړي زما خزه ده ستا خو نه ده. ادعا على منكوحة الغير يشترط حضور الزوج من منية المفتي للإمام السجستاني. دویمه مسله دا ده که یو مسله تاسو ته مخکې نه معلومه ده، خیاري بلوغ والا مسله چې یو جینۍ په حالت صغر کې واده شوی بالغ شي نو نکاح خپل فسخه کولی شي، او دام تاسو ته یاد دي چې دا ال فسخه کولی شي چې اب او جد نه علاوه چا نکاح کړي، که اب او جد کړي به نشي فسخه کولی. بهرحال یو جینۍ دا د اب او جد نه علاوه بل چا ورله نکاح کړي دا په حالت د صغر کې، د قاضي په مجلس کې اوس دا نکاح ختمول غواړي، نو شرط بداوي ورسره چې خاون به هم د دې جنۍ په مجلس ته قضا کې حاضر وي. وګورئ ان ادرکت ده کنه ادرکت ده ان ادرکت الصغيرة وزوجها كبير وقد زوجها غير الاب والجد لا يفرق القاضي بينهما ما لم يحضر الزوج. یا خو به زوج د خپل حاضر وي کاغه نه وي او وکیل یا دی وکیل حاضر وي. مخکې ماده نمبر 78 دا د کتاب نه څنګه دا د کتاب نه احکام الصغار للروشنی د کې څه دي په الاحکام مخکې راځي. ماده نمبر 78 اوس ته یو قاعده کلیه بیانې تقریبا هغه دا وایي چې کلم د خځې او خاوند منځ کې تفرقه راځي نو شرط دا دی چې خاوند د خپل حاضر شي، که نه حاضریږي نو بیا قاضي داسې کېدلی شي چې د هغه نه نایب جوړ شي او قصه ختمه کړي. نو وایي حضور الزوج شرط في جميع التفاريق لأنه لا يفرق القاضي في غيبة الزوج. ارسي به ماده نمبر 79 یو کم اتیا دا مسله مونږ ویلې وه چې ګواهان باله ګواهي ورکوي که یاد دیتا چې کله مدعي دعوه وکړي او ورته وایي راشئ ګواهي ورکوي. هسې داسې نشي کولی ګواهان چې چا را طلب کړي نه او ګواهیان یې ورکوي. البته حدودو کې داسې کولی شي قصاص وغیره کې چې موږ کتلی او داسې چل شوی په خبره باندې پوهېږئ. اوس دا خبره کوي که یو وینځه د مثال په طور باندې مولا آزاده کړې ده، یو ښځه د خاوند طلاق ورکړی دی او چا ازادېدلي اورېدلي وو چې کله مولا ازادوله یا خاوند د ښځه طلاقوله دا کلام یې اورېدلی و، نو سره د دې نه چې دا ګواهان دا چا طلب کړي نه دي بیا هم د قاضي په مجلس کې ګواهي ورکولی شي. دا جنۍ چې دا وینځه دا یې ازاده کړې ده او دا پلانکی چې دا خاوند طلاقه کړې ده. خو دې لپاره به شرط دا وي چې زوج په دې طلاق والا مسله کې
او مولا د دې اتق والا مسله کې دا په مجلس ته قضا کې حاضر وي ولی اصل کې مدعا علیهم دقه دي جنۍ چې دا وینځه ازادېدل یا هغه ښځه کومې چې طلاق ورکړی شوی د هغې حضور لازمي نه دی د هغو د طرفه د خاوند مولا به حاضر شي. واوره الشهادة بعتق الأمة وبالطلاق تقبل حسبة دا به قبلیږي اس پر اکتفا کرتے ہوئے حسبتن مطلب دا دی بس همدا کافی ده بلا دعوه سره د دې نه که داوم نه شوي ولا يشترط حضور المرأة والأمة دې حضورم لازمي نه دی ولكن يشترط حضور الزوج والمولى به بسې لیکلي څه عند المرأة والأمة لیکلی که نه نو تاسو عند الپځې باندې ان ولیکئ عند نه جوړېږي مولا او خاون به حاضرېږي دې دپاره چې د ګواهان دیو ته اشاره وکړي د طلاق ورکړی دی او د دا وینځه ازاده کړې ده نو عن المرأة بشي داسې بشي ولكن يشترط حضور الزوج والمولى عن المرأة والأمة ليشير إليهم الشهود نو عن صحیح لګي ښه عند ورسره بدل کړئ. ماده نمبر 80 به بر وګورئ مولوي صاحب دا قسم مخکې تېره کړې ده چې صاحبیت او مالک دا به دواړه خصم جوړېږي یادم وي حق د یو فعل دعوه وه چې هغه په صاحبیتو نو به صرف صاحبیت خصم وي هغه حاضرېږي او که د یو فعل دعوه وه هغه په مالک باندې وه نو به صرف مالک هغه خصم جوړېږي داسې قسم کړی وه که نه نو راځئ ورله یو سړي مثال به طور باندې ما د ملا صاحب لا پټی ورکړی دی په اجاره باندې دای کری دکان مې ورکړی دی په اجاره باندې کور مې ورکړی اجاره مانه کرۍ مانې مې ورکړی دی نو به د ده نه به زور چا دا کور ونیولو دغه پټۍ تې ونیولو موټر سایکل مې وله په اجاره ورکړی و چا تې وتښتولو پوهېږئ په دې صورتونو کې مالک چې کوم دی مالک هغه د غصب دعوه وکړي نو صرف مالک حاضرېږي مجلس ته قضا ته دا کافي نه ده بلکې ورسره به څوک حاضرېږي مستاجر به حاضرېږي چا نه چې تختولی چا نه چې غصب کړی هغه هم خیال هم دی که نه او که چرې صرف دغه دعوه وکړي دا مستاجر دعوه وکړي د چا نه تختولی دی نو که بیا مالک نه موجود هم خیر دی لکه همدن یې تختولی دی خو پرې رسېدلی تاسو وګورئ لږ شان غصب دارا مستأجرة چا دا کور وتختولو فدعوى المالك على الغاصب لا تجوز دا بدعوه کې دا نه ده صحیح بلا حضور المستأجر ها ودعوى المستأجر على الغاصب بلا حضور المالك تسمع افات لري کوي فتسمع لیکل کنه تاسو تسمع کوي ما ته پته چې زموږ ټول هغه کې فتوس مو دی زموږ ټول هغه زموږ یو رنګي دي ښه دې کې پته نه چې چا کې داسې او چا کې داسې دی توجه جي مخکې راځئ ماده نمبر 81 إن كان البذر من المزارع فهو كالمستأجر فيشترط حضوره في دعوى الأرض وإن لم يكن البذر منه لکبر وګورئ مولوي صاحب مخکې د اجارې خبره وه اوس د مزارات خبره د فضل الرحمن دواړو کې فرق دی ښه ځمکه مې له درکړله یو من غنم به کال راکړي یا د میاشتې به راکړي دا اجاره ده ته پې څه کرې که څه کرې که نه کرې څه چې د کرل ټول ستا دي دا اجاره ده او یو مزارات دي دا ځمکه زما ته کره نیم فصل به زما نیم به ستا وي هغې کې به شرایط دي دغه خاص ځای به نه یادې دا به زما یا دا به ستا وي وغیره که فصل ونه شو بیا هم پکې څه نشته دی بهرحال مزارات او اجاره کې خو فرق دی نو زه مزارات بیان کوي مزارع ځمکه ده او چا تې غصب کړله توجه جي مزارع په لاس کې ځمکه وه او چا تې غصب کړله نو وایي دا اوس به مونږ ګورو چې دا تخم د مزارع دی که نه تخم د مالکو زمیندار تخم دی او که نه مالک دی اورئ نو که چېرې تخم د دې مزارعو یو صورت د دې زمیندارو ته څه ته زمیندار تخم عام طور اردو کې زمیندار مالک ته وایي ګورئ ښه موږ زمیندار چا ته وایي دا څوک چې کري هسي
بهرحال که تخم د دغه مضارع یو صورت یا تخم د مالکو خو فصل شوی و په دې دواړو صورتونو کې به همدام خصم جوړیږي دغه سره سره دا به مجلس ته قضا ته حاضرېږي. دریم صورت که تخم د مالکو او لا فصل د سره شوی نه و اوس به صرف مالک حاضرېږي هغه خصم دی که دا اوس حاضر شو بېله خبره ده خو د هغه حاضرېدل کافي دي. ټول څو صورت شو درې پوهېږئ پې مخکې راځئ. ان كان البذر من المزارع فهو كالمستأجر څه مطلب فيشترط حضوره في دعوى الارض بیا پسې وایي وإن لم يكن البذر منه که تخم د مزارع نه و د مالک تخم و نو بیا دوه صورت دي. ان نبت الزرع فكذلك که فصل راختلی و مثلا دقه شان ده څه مطلب مزارع به هم حاضرېږي. فكذلك معنا يشترط حضور المزارع دا ورسه تاسو بره ولیکئ خو اوس نه رستو وإن لم ينبت او که فصل لا نه و راختلی بذر د مالک دی فصل نه دی راختلی اوس وایي وإن لم ينبت مولوي صاحب تاسو به کامې به اچوئ کم از کم په دې ځای په دې ځای وإن لم ينبت لا يشترطو قصه ختمه خو تاسو د یشترطو نایب فاعل ورسره بره ولیکئ لا يشترط حضور المزارع نو به حضور د مضارع شرط نه دی او کامه پکې مضبوطه واچوئ فول سټاپ پې واچوئ جو لا یشترطونه بس مضارع خو ته ځان نه لیکي صحیح ده صحیح ده ولیکه څنګه چې ورسېدلې خبره ماني مخکې راځي جي مخکې هذا في دعوى الملك المطلق دې نوې جمله ده وفي دعوى الغصب لأنه يدعي عليه الفعل توجه جي ما دا درې صورت جوړ کړل کنه دا درې وړه صورتونه هغه دي تاسو لږ بر وګورئ چې کله د ملک مطلق دا وایي څوک وایي دا پټی چې دی مضارعه دا زما دی دا هغه صورتونه دي نو که تخم د مضارعو یا فصل راختلی او اگر که تخم د مالکو دا به ورسره حاضرېږي او که دریم صورتو تخم د مالکو فصل نه و راختلی صرف هغه خصم دی به حاضرېږي. اوس که د غصب خبره وه د ملک مطلق دعوه نه وه دا دعوه و دا پټی چې دی مضارع تا سره دا ما نه مالک غصب کړی دی نو اوس دا مضارع چې دی د په لاس کې خو شی امانت وي دا خو داسې دی لکه موده او کله چې داسې یو فعل دعوه وشي توجه جي موږ خبره کړې وه ته پکې نه وې کله چې د یو داسې فعل دعوه وشي چې هغه په مالک باندې وي دغه وخت کې خصم چې دی صاحب ید نه وي نو په دې صورت کې مضارع چې دی دا خصم نه دی که تخمې وي او که نه وي کار صورت وي خیال هم دی که نه که دماغ بکار ورنه کو څه وایي هذا في دعوى الملك المطلق خبره ختمه شوله بیا پسې څه وایي وفي دعوى الغصب په دعوه د غصب کې لا يشترط حضور المزارع ولي لانه لاندې ته ولیکئ مدعي چې دی لانه دا مدعي چې دی يدعي عليه الفعل دا خو په دې مدعا علیه باندې موجر باندې د فعل دعوه کوي دا تا غصب کړی دی په دې بل سړي باندې نه کوي. مخکې دی ماده نمبر 82 اسانه خبره ده په دعوه د رهن کې براهین او مرتهن دواړه حاضرېږي. فی دعوى المرهون شی مرهون په دعوه کې به یشترط حضور الراهن مالک دی کنه یار والمرتهن صاحبیت دی وفاقا دواړه به اتفاقا حاضرېږي. ماده نمبر 83 لو ادعى دينا على الميت وللميت ورثة صغار لا يشترط حضور الكل دا مسله مخکې تیره شوې وراته چې یو د میت په ورثو کې یو حاضر شو اصلور شرایط ویلیو د غایبینو نه دا نائب جوړېدلی شي ویلی مو کنه یو حاضر شو کافی ده نو وی لو ادعى توجه لو ادعى دينا على الميت چا دعوه د دین وکړه په مړی به بس ویلی وللميت ورثة او دې څه لیکلې علی په مرسله علی منګ لیکلې دا صغارون صفت د ورثه ده
نو مرفوع دی کا وللمیت ورثه صغار مبتدا د مؤخره لا یشترط حضور الكل ټول حضور شرط نه دی به څه دی توجه زي عبارت یو مشتا سو بنس دا صحیح دی کنه دی لا یشترط حضور الكل لكن حضور الواحد يكفي لكن بل نو بکار لا يشترط حضور الكل بل حضور الواحد يكفي خلک خوري رڅخن کی هڅه کی مخکره سم کوشتي او کنه خدای ګورګوري تورې مکړي ویسې څنګه دا ټپی دي کنه یار مزیداري دا مخلک خون کوي جنہ کې سری شونډي وروړي تورې راوړي نه ها ډېره سخته مزه ماله راکوي ماده نمبر 84 إذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط سماعها بحضرة رب الدين لکبر وګورئ که یاد مې پرونی سبق کې دا خبره کړې وه ادري صورت ویلو د حبس په باره کې دا مدیون چې دی کنه دا د سره پیسې شته که نشته دی نو که ګواهان یې پیش کړه دایني نو به هر حال به حبس کوو داسې وه او که ګواهان د پیش کړه چې ما سره پیسې نشته دی به هر حال به نه حبس کوو او که ګواهان د دواړو سره نو به موږ ویلي دوه صورتونو کې به محبوس جوړو چې داسې دین وي چې د هغې عوض د په لاس کې او یا د یو وقت په جمانې راغلی کفالت مهر وغیره دا هم ویلي اوس مسله دا ده چې دغه صورت دا یو صورت ترې راوالی جیل کې دی مدیون خو ګواهان یې راوستل چې خدای قرآن ته وګوري هېڅ هم راسره نشته دی دا مې ګواهان دي اوس خو مسله دا ده جیل ته بیا اچولی هم دی اوس به پرېږدو نو دا خو اصل کې مدعي دی خصم دی د چې کوم نور داینین خصمین دي مجلس ته قضا ته به هغه حاضرو که نه ډایرکټ به پرېږدو وینې چې وایي د هغو حضور ته هېڅ ضرورت نشته دی دا داسې دعوه نه ده چې دی کې موږ هغه هم را حاضر کړو بس پرې بېږدو دا موږ جیل ته اچولی ځکه وو چې موږ شک کیو کېدای شي د سره پیسې او نه راوړي چې کله ګواهان راغله او ګواهي ورکړه د سره پیسې نشته دی بس قصه ختمه نه بس آزاد به کړو نو وایي اذا قامت البينة على افلاس المحبوس په دې باندې ودرېدل لا يشترط سماعها شرط نه دی اوریدل دغه بینو بحضرت رب الدين ضرورین ده لكنه ان كان حاضرا ها دومره خبره ده کچری حاضر او توجه جی کچری داینین حاضر یا یو داین هغه حاضر بس هغه په مخامخ به پریږدي ورته به وي نور پسې لازم شه کم دی لذیذ پسې ځه البته ښځې خواله ورځي بیا پسې مو ورځه داسې نه ښځې به ځای تاوتي کي جیل کې ډېر وخت تېر کړی او یا چې کوم دی وکیل حاضر هم ټیک ده نو که نه د خپله حاضر داین د پرېښودو په وخت کې نه وکیل د داین حاضر نو بیا به د دې مدیون نه د دې مفلس نه به کفیل واخلي چې ته ونه تښتي بس به پریدي صحیح شو لكنه ان كان حاضرا هو او وكيله فالقاضي يطلقه بحضوره نقاضي به دغه حادث کس یا د وکیل په مخامخ باندې پریږدي وان لم يكن حاضرا د خپل حاضر دیني وکیل شته يطلقه بكفيل الفصل الخامس في دفع الدعاوي دا پنځم فصل په دفع کولو د دعوو کې تاسو لږ وګورئ مسله دا چې کله یو سړی دعوه وکړي دعوه او به په ګواهانو باندې ثابت کړي نو به هغه لپاره قاضي فیصله کوي داسې ده که نه البته کله کله داسې کېږي مدعا علیه راپاڅېږي او قاضي صاحب ته وایي تا چې کوم فیصله دې وکړله یا د کومه دعوه چې شوې ده لا فیصله دې نه ده کړې د ګواهان هم راوستي دي زه د هغې دفع پیش کوم دفع خلک څه وایي زموږ علاقو کې رد یې پرې راوړه وایي خیال هم دی که نه نو رد او دفع مقبوله ده که نه ده دیو خو به ګورې قاري دغه سټیم ډېره پاره وقفه وکړه دا فیصله بنده که لکشن تاسو لږ متوجه شي اصل کې مسله داسې ده
چې کله دعوی صحیحه وشي گواهان پر راوړل شي شرایط تر څه پوره نو که فیصله لا شي یو کني شي نو پاغي رد مد نه کیږي حتی که داسې رد راوړي چې هغه قابل اوریدو رد به بس په ټیک ده دا اور لکشن الاصل ان الدعوه متى فصلت بالوجه الشرعي دعوه چې کلم د دې تفصیل وشي پاغه وجه شرعي سره مطلب ټول شرایط ذکر شي مخکې بیان کړیو کنه بالوجه الشرعي مستوفيه شرائطها پر کون کې و د خپل ټولو شرایط لره نو وس مسله دا لا تنقض دا دعوه به ماتيږي نه لا تنقض ماتولې بنشي ولا توعد او نه برت کولې شي لكن ان اتى المدعى عليه بدفع صحيح تدفع الدعوه کچری مدعى عليه په دفع صحیح راته دو کې به دعوه دفع کولې شي خبره ورسېدلې نو دواړو سرتونه کې مولوی صاحب صرف گواهان حاضر شوي دي لا فیصله نه ده کړې به هم دې کې څه شرایط نشته خو بس دفع صحیح راوړه خبره ختمه شو او که د گواهان حاضر شوي دي باقاعده قاضي فیصله هم کړې ده نو دوه شرایطو سره د زړه فیصله هم ختمولی شي په دا فیصله څو شرایطو سره وګورئ ان كان قبل الحكم څه شو ان وقع الحكم بعدها كما دي ان كانت قبل الحكم وينقض الحكم ان كانت لكن ان اتى المدعى عليه مخي وري ان اتى المدعى عليه بدفع صحيح تدفع الدعوة ان كانت قبل الحكم صحیح شو کنه دفع کوله وشي دعوا کچریوی دغه دعوا مخکې د حکم نه لا فیصله نه ده شوی دغه شان وينقض الحكم حکم بماتیږي ایغضن ان وقع الحكم بعدها که حکم لګیدلوي پس داوینا به ور بسې وي لكن نقض الحكم والقضاء مشروط بشرطين دا مې ویلو کنه که حکم شوی فیصله شوی او باقاعده دو شرایط سره به ختميږي یو شرط ده چې په دلیل سره ثابت کی چې دا زړه قضا چې ودا ټیک نه و یو او دویم توجه جی د دې مدعا علی دفع او دا کوم زړه فیصله ده د دې څه تطبیق کېدل وکنه د دې څه تطبیق نه کیږي یو په دلیل مضبوط دلیل سره زړه قضا چې دا غارت کی چې دا صحیح نه و یو او دویم دا چې د زړې قضا او د دې سړي کوم گواهانو کوم خبره اوس کوي دا چې تطبیق نه کیږي نو که مضبوط دلیل سره دفع نکړه نو زړه فیصله به نه ماتيږي او یا مضبوط دلیل خدا و تطبیق کېدلو به هم زړه فیصله نه ماتيږي په خبره ورسېدلې راځي مثالونو سره بیان کړي الاول ان يبرهن الدافع على بطلان القضاء الاول مضبوط دلیل دافع پیش کی په باطل اولو د قضاء اولو کې كما اذا ادعى المدعي دار بالارث من ابيه وبرهن على ذلك وقضى له القاضي بها وبعد ذلك ادعى المدعي عليه انه اشترى هذه الدار من مورث المدعي لکبر وګورئ د دې مناسب پلاس کې زمکه ده یا د کور دی زبې دا کوم دا کور زما دی قاضي سے وای گواهان را علماء د نه زو اشفاق شریک معنی گواهان بہت لګوایي ورکړل چې بالکل ما او ته یاد کی کنه چې دا کور د پلار نه د ته پاتې شوی دی ما یاد کی پوه شولې پی بس قاضي به سلو کی چې د پلار کور د ته پاتې شوی دی بس مناسب نه بکور خلاص کی مال به راکی دا مناسب را له دوه گواهان نن سره خوشی کړی دي سواله قاضي سے به د پلار نه ما دا کور مخ کې اخیسته دی او دا می گواهان دي خیالم ده کنه نه قاضي خو فیصله بده کړی و چې گواهان ویل دا د پلار کورو ځنه مثال ما یاد کړه د پلار کورو او د تپاتې دي خو هغه چې کوم دفع وکړه ډېر قوي وکړه صحیح ده د پلارو خود د پلار نه ماخستې نو دا می گواهان دي ورسېدې وورا الاول ايبرهن الدافع على بطلان القضاء الاول كما اذا ادعى المدعي دارا بالارث من ابيه دا ټکي کې مانو ویلې زداو ملي سمانه وکم د استاسه چې کور د زمانه پلار دی ماته په میراث کې پاتې دي وبرهن على ذلك وبدي دلائل بيش کې گواهان وقضى له القاضي بها
وبعد ذلك ادعى المدعى عليه دين پس مدعى دعوه کی انه اشترى هذه الدار دا کور خو ماخذ من مورث المدعي وبرهن على ذلك پواشولې په ختم شوله خبس نور بس تامي مساده ختمه بل صورت وكما اذا ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن على دعواه وحكم له القاضي ثم ادعى المدعى عليه انه اشترى هذه العين من فلان هذا قبل تاريخ شراء المدعي تاسو لږ برو ګورئ دی مولوی صاحب سره کور دی ما دا وکړ چې دا کور ما د قارین اخیسته دی په 10 تاریخ باندې د دسمبر چالو ده کوم یو نومبر په 10 تاریخ مې ته اخیسته ګواهان مراوله ما ګواهان و یار دسمبر په 10 تاریخ باندې د مولوی صاحب چې کوم کور دی ما یاد کیده د قارین اخیسته دی قاضي فیصلو کې مولوی صاحب دا کور وس پرې دنو مولوی صاحب لال شي نور ګواهان راوړي انور ګواهان وای په 5 نومبر باندې ما د دې قارینه دا کور اخیسته مولوی صاحب ثابت کی ما ته وای ته د 10 خبرې کې هم د دې قارینه ما اخیسته نه 5 تاریخ نه مخکې یاد کی نو سره د دې نظر قضا شوی ده خو به د دویم ګواهانو سره مدالای چر او سره غزله قضا به واپس شي ختم شي یعنی دا دفعی صحیح ده غرض صحیح دی واوره سره عبارت به ما وكما اذا ادعى الخارج ما دا وکړه الشراء من فلان خارج مطلب زما پلاس کې دا کور نو قارینه وبرهن على دعواه دو ګواهان میرا وصل وحكم له القاضي قاضي ولبي السلام وکړه ثم ادعى المدعى عليه مناسب به دا وکړه چې انه زچی مکنه اشترى هذه العين مناسب وي زچی ما مدق عين کور خسره من فلان دغه قارینه هذا مدق یو ته کم دی قبل تاریخ شراء المدعي ما توي ته مدعي کنه صار شرانه مخکې ما اخسته يقبل الدفع دا قبول شي وينقض الحكم حكم ما شي كم چې اولو في السورتين په دواړو سورتونو کې چې کم تیر شو ورسېدلې به کنه مخکې راځي والشرط الثاني هغه ته څنګه ډوړي تم مسله ورانه لیکلې و بهر الله سوچ نه واسه چې کېږي ما صحیح لیکلې و سره الله خراب کړی دا غلط شی او دوی کمال دا تاسو کړی دی چې دیت بڅنګ ورکې غدا سي دی او دا سي دی او دا سي الان کې ما تاسو کړو په چا به خرج کې خیرم دی ګل اوس ورسې دي نه ما ته پته راځي څو نه دي یقین وګ یقین قسم دې جمعات کې نه سیم دا ودا خبره مو کړه بار باندې متوجي شه او ډکه مې مراله چې دا وسم باقه شک کړي نه دی وته دا چې تکینه او دو درې قران او ته کې چې غلطه دي لیکل به ومني دی وګورئ اوس هم دې شک کړي تاسو ما په خبر ورسېدلې سوال څه دی جواب یې لیکل اوس هم نه مني دا تردد کړي دا څه چلی راځو مخکې راځي دویم شرط هم دا بیان کړو چې څه امکان نه دا څه ده کنه د تطبیق او د توفیق څه امکان نه وي والشرط الثاني الا يمكن التوفيق بين دفع المدعى عليه د مدعى عليه د دې دفع او د زړې فیصلې په منځ کې والدعوه الاصليه فیصله مې دا وي دعوه اصليه ده کې دغه په منځ کې نو کچري څه امکان وو به زړه فیصله نه ماتوکا فلو امكن التوفيق لم يقبل به نه قبليږي وصورته صورته ورکنه ايدعي شخص ايدعى يا علي بي غلط کړي کنه ايدعي شخص ملكيه دار وحكم له باباد البرهان فيدعي المدعى عليه ان المدعي اقر له قبل الدعوه تاسو لک برو غري مثال ودا شي زبدي ملاسه باندې داوا وکم چې تاسو کم کور در سره د ازما دي امانه دوه غواهان زرا ولما اشفاق او دانه قاضي سي ازما د پاره پیسنو کې کور ما پنوم کې صحیح شو او دا 10 تاریخ خبرې مثال په تور باندې دا ملاسه قاضي صاحب ته وایي چې د هماله په 8 تاریخ باندې اقرار کړی دی د اقرار کړی 10 تاریخ باندې دا کور زمانه دی 8 تاریخ باندې او دوه غواهان مراولي دا دوه غواهان دي دا قاری او دا بل عبید وګد نوم نشو اخسته
د قاری عبید راولي چې دا زما ګواهان دي مولا سی وایي او زما په باره کې وایي چې د ویلیو په اټ تاریخ دا کور زما نه دی ته اوس ګوره په داس تاریخ باندې ګواهان راغوښتي کړي چې زما دی داخله خدا کمر شوړه ویږي قاضي بو توي د خسي خله دستاغه څنګه یار د څه کار شوه دی د مدعي چې ویلو دا کور زما دی بالکل صحیح ویلي د مثال په تور باندې د یونس نه دا کور اخیسته او خو په خيار شرط سره درې ورځې اختیار وته په 7 تاریخ اخیسته چونکی خيار موجود نو خيار سره هو د بایت چې اختیار وي دغه ملک نه کوروزی نوزي نو په تاریخ باندې چې د مدعي ویلي دي چې دا زمانه دی خو صحیح ده هم مشتری لا خيار بایت او 10 تاریخ باندې وس به بایت تام شوی ده ته تر رسیدلې وس به ویلي د ازما دی تطبیق کیږي کنه کونه رسید د عبارت تو ورلښه وسوره ايد دای دا وکړي شخص یو کس ملکیت دارین وحكم لهم سيكيږي فیصله د لپاره وشي بها په دې کور بعد البرهان فيدعي المدعي دو کی چې ان المدعي چې ده اقر له قبل الدعوه داوینه مخکې د لپاره اقرار کړی دی انه لا حق له د دې خبر اقرار چې دې کې ما حق نشته په دې کور کې چې حق نشته دې سړي د لپاره دې مقر د لپاره دې مدعي د لپاره په کور کې فلا يقبل هذا الدفع من قبليه ولا ينقض الحكم كم حکم شوی ماتيږي نه امکان توفیق کی کنه څنګه به يحمل حمل بشي چې بان المدعي چې دې شراها بخيار اختیار سره اخیستو فلم يملكها دای مالک نو في ذلك الزمان بعد تاریخ من سید ویلی مالک نه مکنه ثم يمضي مده الخيار مدد خيار تر شوی و او به سره فملكها خجوړيږي بس به مالک جوړ شوی الوصول القضائيه پوه شولې به مخکې راځي ماده نمبر 86 الاصل ان كل دفع يترتب على ثبوت بطلان الدعوى ولم يكن الدافع مناقضا نفسه فدفعه مقبول والا فلا بس داخله کې ماده کې راته یو قاعده په شکل خبره کوي هرغه دفع چې وا هرغه رد چې هغه صحیح او د دې رد کون کی رد خپل داوی سره مناقضم نو د خبرو کلام منس کې څه تضادم نو به بدارت صحیح وي او کنه رد صحیح نو یا رد صحیح خو د کلام سره تضادو نو به د غرض غیر صحیح وي نو وي الاصل ان كل دفع حرغ دفع يترتب على ثبوت بطلان دعوه چې مرتب کیږي په دې خبره چې ثابت دی بطلان د دعوی باطل ده ولم يكن الدافع مناقضا نفسه دافع چې مناقض نفس لرم نو فدفعه مقبول دفع مقبول وي والا او کشر داس نوي نو فلا به مقبول نوي نور دې کې غاړ کما ولګوي خبره ختم شوله فلا يصح نوي وي ختم وکړه مخکې زما وس راځي اذ والصحيح ويصح الدفع استخط ختم کې خیر دی دې ځنه د شامی عبارت شروع کی ال تور سره اذ وراغله اذ وا نو اذ کنه لګي نو هغه صرف او صرف دغه استدلال لپاره دغه عبارت رخلی کنه نو هغه دې ځنه نه شروع شلو ويصح او سره لګوي شامی عبارت دې ځنه ده کله اخیره کې شامی والا ور کړی کنه نو شامی د ټوله غزنه د شروع د دې ځنه د خالي اورا ويصح الدفع قبل اقامه البينه وبعد شرع بعدها حوز شتا اچھا عبارت ده کنه وبعدها دا شامی عبارت د مخکې منګ ویلو زکا اذ ويصح الدفع بس استدلال کوي ويصح الدفع او سيده دفع قبل اقامه البينه ام سيده شلا د سره غوان راغلي نیوي وبعدها او پس د غوانو هم سيده دوا وقبل الحكم دري وبعد الحكم وبعده څلور ول صورتونه کې سيده دفع داخله پریدا کل د کدو ګل له مناسب دفع خو پریدا دفع د دفم سيده دفع وکړه ولا وایو د قاضي مدعا علیتا مدعي بیراله بیغ وس بیا دفع وکړه دا په دغه دفع وکړه وی ودفع الدفع وان كثر
نور خو څه نشته کنه دا نه لګي څه مطلب ودفع الدفع وان كثر دلته شمی کی عبارت د ذکر کړي ودفع الدفع وان كثر صحيح دا ورسره ولیکي وان كثر نفس صحيح ولیکي وان كثر نفس کا دفع دفع چې دا اگر که خډیر صورتون راشي یو دفع او بل دفع او دفع د بچالو وي وان كثر صحيح به څه چره خدا دا چې احتیال هیلا او تلبیس پکې نه وي ښه ما لم يظهر احتيال تلبيس دې کې تلبيس دې لکه لبس ولبس التلبيس تلبيس خذ سيده تکمله رد المختار زمونږ په دې کې جل نمبر 11 صفحه نمبر 661 چې 661 الدفوع مقبوله بس په کو